سورۃ البقرہ مونږ وړاندې ذکر کړو چې دا نمونه د سورتونو دا موضوع د سورت نه ده، بلکې دا صرف ټایټل د سورت دی د ریفرنس لپاره. کدا موضوع د سورت وا نو بیا خو ټول سورت پکاره چې صرف د غوا او بحث کولی، حالانکه د خاص غوا واقعیا خو پشپغو یا وو آیتونو کې ذکر راځي، او آیتونه ټول دي 280 د سورت آیتونه سورہ دي 280، خو د بقره او د غوا کې څه پکې صرف شپږو آیتونو کې ذکر ده. نو اوس پته ولګیدا چې دا سبجیکټ او موضوع او تیم او ټاپک د صورت نه دی، صحیح شو، بلکې دا څه دی صرف ټایټل دی ریفرنس لپاره. چې یو آیت به تلاوت کې نو ریفرنس لپاره به وایي چې دا د فلانی صورت آیت دی. دا ټول صورت مدنی دی او د مایګریشن یا د هجرت نه بعد متصل زمانہ کې نازل شوی دی. هجرت د مدینې نه بعد په متصل زمانہ کې نازل شوی دی. په استثناء د دو شیونو، یو اخرنی دو آیتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، دغه پکې مکی دي ځکه دا د معراج په شپه اللہ تعالی رسول پاک ته ډایرکټ ورکړو بغیر د واسطې د جبرئیل امین نه. دا واحد دو آیتونه دي چې جبرئیل پکې میاس کې واسطه نه ده، او معراج کوم ځای شو؟ مکه کې، په هجرت نه مخکې. نو د او خو دغه دو آیتونه دغه پکې مکی. بیا دا ټول صورت په اوایلو د مدني زندګۍ کې نازل دی. پس کې اوایلو کې د مدني زندګۍ کې سوای د آیتونو د ربانه د سود متعلق کوم آیتونه چې دي دا په آخرنی کال د زندګۍ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم پرستو داغه ذکر را روان دی. آیت نمبر 215 یا 215 یا تر 280 پورې دا د ربا آیتونه دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه یو کال وړاندې نازل دي، یعنی آخرنی کال د ژوند د رسول پاک، خو بیا هم مدني دي. موضوعات د صورت په تمهید د صورت کې اول خو اشاره د قبولیت د دعا او بیان د صراط مستقیم کا. قبولیت د دعا چې تاسو دعا وکړه اهدنا الصراط المستقیم، مونږ ته اوخه نه غلاره نه الله تعالی وې ذالک الکتاب، نه غلاره کومه ده؟ دا قران دی. دا قبولیت هم ده او بیان د صراط مستقیم هم ده. چې ته صراط مستقیم غواړې هغه مې خو درته دغه دی، دا قبولیت د دعا ده. او ته صراط مستقیم غواړې نو مختصر بیان دغه دی چې دغه کتاب دی. بیا دغه درې فرقې چې په سوره فاتحه کې ذکر شوي، خالص مومن، خالص کافر او خالص منافق، نو تر آیت نمبر 6 پورې دا غوي ذکر دی. بیا دا غینه بعد درې بنیادی موضوعات د قرآن، یو توحید سره د دلایلو،
یو رسالت سره د چیلنج او یو باس بعد الموت لائف آفٹر ڈیتھ. دا بیان دے آیت نمبر 28 پورے یویش نوالی 28 پورے. پا آیت نمبر یو کم دیرش کے دو خبری ذکر دی کہ اللہ خالق دا ہر شے دے او اللہ تعالی غالم پا ہر شے بانے دے. نو واقعہ دا پیدائش دا آدم ادم ملائکو دے سره متعلق دا. دا تر آیت نمبر یو کم سلویخ پوری. آیت نمبر سلویخ نا بیان دا بنی اسرائیل بالتفصیل چی اللہ سکول دی سرا او دی سوکل. دا بیان روان دے تر آیت نمبر یوسل درویش پورے یا یوسل دویش پورے. دا آیت نمبر یوسل درویش کے تخویف کے یر ورکول دی. دا یوسل سلیرشنا تر آیت نمبر یوسل ویخ پورے بیان دے ابراہیم علیہ السلام کہ یہود و نصاراؤں دعوے دار دی او مشرکین مکہ دعوے دار دی دا اتباع دا ابراہیم علیہ السلام. نو دا ابراہیم عقیدہ خدا وا چې تاسو داول رہی چې هغه زموږ مقتدا او موږ داغه تابعدار یو. نو بیا د ابراهیم عقیده خدا وا. آیت نمبر یوسل 2 نا تر آیت نمبر یوسل 250 پورے بیان د تحویل قبلہ چې قبلہ چین شو یو خود دی وجه چې پیغمبر تمنا وا. دویم د دی وجه چې په ابراهیم باندې خلک ډیره دعوه کوي نمایش د چای مرکز پر تعلق نه هغه بر دعوی ذات حقداري. دریم د دی وجه چې مکمل چینج او بدلون به ال راځي چې قبله بدل شي. سلورم د دی وجه چې امامت او لیډرشپ د بنی اسرائیل نه اوس بنی اسماعیل ته راغی او پنځم د دی وجه چې مکه دا فزیکل مرکز او سنٹر آف گریویٹیشن دی. سائنٹیفکلی دا څه شی دی؟
مرکز د ثقل دی او روحانی اعتبار سره دا د الله کور مرکز د روحانیت دی. ټول عالم فزیکلی اسپریچولی دې سره تړلې دی او چونکه دا پیغمبر عالمی دی، وقتی نه دی، قومی نه دی، علاقائی نه دی، عالمی دی. لہذا د تړون د عالم مرکز سره پکار دی. آیت نمبر 153 نا تر 153 پوری بیان د دې دی چې تکالیف برازي دي دین کې د صبر مظاهره وکوي. میس کی آیت نمبر 158 دفع د یو اعتراض ده یا د شبهه ده چې د صفا مروه میس کې مشرکانو منډي وای خای په صفا او په مروه باندې دو بوتانی خودي مونږ هم منډي وو. دا چرته دای سره مشابهت خو بني ریزمبلنس خو بني صحیح بوتان ہوا بیت اللہ کے بوتان یو خضر و صلاح نا اصاف او نائلہ اصاف او نائلہ صفا بانے اصاف او پمرو بانے نائلہ یو د خضر پر شکل او بل سړي پر شکل او دا د یو لو سټوري وا یو بهترین رومانس تیر شو. څه شو ډېر رومانټیک خلک نو د رومانټیک دوه کسانو لکه مجنون او لیلا ادم خان او درخانه فرهاد او شیرینه دا فرید خان خب عشق معشقی د میدان نخره او طریقه دا مليين دار ملک کندهار کې ځان ټول دا ټول ویله خو څوک حال وایي څوک نه وایي. جان او ګل بشرا دا ګوره مومن خان او شیرین یوسف خان او شیربانو نه الله تعالی وایي چې نو دا ایجاد خدای د غند کړی دی. دا اصل عبادت خود ابراهیم په حواله پیژندل شوی دی. دا غند خو مشرکانو پیدا کړی دی. او زمنن ورسره دا ذکر وکړو چې چا یو ځل حقیقت پټ کړ حقایق پټ کړل نو دا اگر توبه بل صورت نشته مگر دا چې هغه حقایق آشکارا کی په هغه میدان کې چې کوم ځای کې پټ کړی دي پاره و معذرت کې خلکو ته لکه نن چې ډیماند کوي معذرت وکوي ځکه چې ګناه له پکم نه وکړي توبه هم په هغه نه وباسي. یعنی دا څه نشي کېدی چې ګناه د پبلکلی کړي او توبه داسې چې خلک دیونه ویني ګوټ کې نه ګناه چې د پبلکلی کړي توبه هم پبلکلی وباسي. آیت نمبر 133 په ته په دویم ځل مسله توحید سره دلایلو او بیان د دې چې په دې شرک کې د صرف تقلید د آبا او اجداد کوي او ذکر د دې چې څوک د دنیوي غرض د پاره د الله احکام پټي د جهنميان دي.
آیت نمبر 100 چې خلق تاسو سره په تحویل قبله جګړه ولې کوي چې پرونه پورې مو داسې مخ کو نن مو داسې مخ کول شروع کړ لکه چې دا دین ټول هی په یو خبره کې حصر دی لکه دا دین ټولي په یو خبره کې حصر دی چې بیت المقدس ته مونږ کې نو ټیک دی کله بیت المقدس نه بیت الله ته مخ کنټرول سره ګډوډ شو حالانکه غوم د خدای حکم او دام د خدای حکم دی خو الله تعالی وی د دین نور تقاضې قوم بلا ډیری دي دا څوک چې تاسو سره جګړېږي دی هغه نور تقاضې پوره کړي تاسو سره څوک جګړېږي دی د دین نور تقاضې پوره کړي چې پاتې یو قبله شو آیت نمبر 128 تر 102 پورې حفاظت د نفس او حفاظت د مال چې څوک بمړوي نه بلا وجه نمبر 1 او د مرګ نه بعد به د وارثانو په حق باندې ناجایز قبضه شوی آیت نمبر 103 تر 108 پورې بیان د روزو د رمضان او 108 کې فلسفه د رمضان چې دا د رمضان ټریننګ دې د پاره درکېږي چې خواهشاتو باندې کنټرول وکړي څوک په خواهشاتو کنټرول وکړي نو ورسره ذکر وکړل چې په مالی کرپشن کې باندې انوال کیږي د دې معنا خدا چې خواهشاتو باندې کنټرول نشي کولای دیو چې خیانتونه کوي دیو چې رشوتونه کوي دیو چې کرپشنونه کوي آیت نمبر 9 بیان دے چې پیغمبر نه د متعلقه مسلو تپوس کوي د یوزلس خبرو پوښتنه دې مکوئ به مفسره خبره دې مت پوسئ آیت نمبر 190 تر 195 پورې بیان دی چې د ظلم او د حرابت معنا چې څوک تا باندې جنگ مسلط کړي هغه به ریټالیټ کې سبه کې داغه مقابله کې آیت نمبر 196 تر 203 پورې بیان د حج آیت نمبر 204 تر 209 پورې د دوه نوعه انسانانو تذکرہ چې یو هغه دی چې فساد برپا کوي فساد ان سنس کرپشن کوي او د خلکو مالیاتو ته نقصان رسوي او دویمه طبقه هغه چې هغه خپل مال قرباني کوي دویم خلک هغه دي چې هغه خپل مال قربان کوي دوسلت تر 210 پورې بیان د دې چې اسلام کې و پک اینڈ چوز نه کې چې مسلمانانو ټول اسلام به مني چې مسلمانې
ټول اسلام به مانی او ټول باندې به عمل کې که کوتاهی ده نو شنو ځان به بلیم کې لیم ایکسکیوزز او عذر لنګ به ځان د پاره نه پیدا کې فارسی کې ورته څه وایي عذر لنګ لیم ایکسکیوز د 211 نه بیان ده دی چې د پیغمبرانو راتل د الله مهرباني ده خلق کفرانو کده دې نعمت نو قیمت ادا کول ورته پریوتن ها البته چې د پیغمبر دعوت د قبول کړو دې معنا دا نه ده چې بس اوس تکلیفونه خلاص شم نه د دې دعوت قبولولو تقاضا یې ده چې اوس خو دې له تکلیفونو مدرسه کې داخله واغسته صحیح چې مسلمان شوي ها اله دې ور داخل کړه ځان تکالیف وکړه مالی برازي بدني برازي اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا لا الہ الا اللہ تو مشکلات ہیں بزان تیار ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ته ویجی زما الله پیغمبر سره ډیره مینه ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته سوچ پیو کړ ویجیاو الله پیغمبر سره ډیره مینه ده حضور اسلام ورته بیا و عمر سوچ پیو کړ ویجی الله پیغمبر سره ډیره زیاته مینه ده نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فاستعد للمصائب بیا تکلیفونه د پاره ځان تیار ساتنه ذکر دا خدای او د پیغمبر مینه زوره په اسانه سره نه رسي صحیح شو د بسره پاره تکالیف او مصائب لپاره بزان نشي ډیس هارټډ کېږي بنا شپه ور په غرو کې صحیح شو الله تعالی بدر سره کوي با دا آیت نمبر 215 نا بیا د دو شینو بیان نفس قربانول الله د پاره مال قربانول الله د پاره او بیا بیان ده دی چې د مال قربانی خو لازم ده خو ګوره مال چرته په حرامه طریقه باندې پیدا نه کی چې او خدای غواړي چې مال قربانی کوي راځي لاس وګس تلل شو ګوره کله اټری اوته جیک پاٹ جمعه ته جوړ صحیح څنګه خدای وایي چې خو قربانی کوي نو خدا دې قربانی کوي نو صحیح شو خبر دین کړه بیا آیت نمبر 220 احکام د یتیمانو د نکاح د مختلفو انواع د طلاقو د بچی د حضانت او د پالنې او دا بیان روان دی تر 222 نمبر آیت پورې بیا میت کې دا ذکر چې ګوره مرګ نه یریږي ما ځکه دا مرګ خود الله کنټرول کړي جنگ د دې خبره باعث نه لږی نه خامخا بمړيږي بلاډر خلکو جنگونه وکړو سټل دی الله صحیح شو بلاډر خلک دا چې جنگ نه وتښتیدل نو څه جمله نشو
بلا ډېر په امریکا کې پراته دي مقبرو کې، بلا ډېر په جرمني کې مقبرو کې پراته دي، په ټول اروپا کې پراته دي، نه دي پراته تفصیلي څه نه نه څو جنگ کو هغه ژوندۍ دي هغه چې څوک تقدیدل ایسر خوړو. الله تعالی فرمایي چې دا مرګ خو فکس ټایم باندې راځي ان ون وے اور دی ادر. الله تعالی بنی اسرائیل ته وګوره، هغه ته ما حکم کوي جنگ پاره وځي، هغه یې ویریدل نو ټول په کور کې مړ ایٹ وانس. تو لیکه کنه آیت نمبر 243 نو ورپسې په دې مناسبت واقعه د بنی اسرائیل ذکر کوي چې ګوره دا تسلط د اغیارو د مرګ برابر دی. اکوپیشن دا څه دی؟ چې د مرګ برابر دی. یعنی په کوم قوم باندې بارانه قوت مسلط یا قوم زنده خو نه دی، که زنده دی نه، خپل اختیار مالکان نه دي، خپل مال مالکان نه دي، خپل قانون مالکان نه دي. صحیح شو؟ د ارګ نه یو مل بار راوته نشي ژوندې ورته سره. صحیح ہے. الله تعالیٰ فرمائی چې بنی اسرائیل باندې دا کیفیت تیر شو، هغه ته احساس شو. سوچ ورته احساس ورته شو دا خو مرګ دی، د مرګ نوم ذلیل ژوند دی، د مرګ نوم ذلیل ژوند دی. هغه پاسېدل همت وکړو، خدای ورته بیا قدرت ورکړ. لولي دا مسئلہ روانه ده. آیت نمبر 254 پورې آیت نمبر 255 کې په دریم نمبر مسئلہ توحید سره دلایلو آیت الکرسی او ورسره دا بیان چې مسئلہ توحید د روز روشن په شان واضحه ده. څنګه واضحه ده؟ د روز روشن پر پشان واضح ده. لہذا ردی د پاره چا باندې جبر مکوي چې خامخابه مني. صحیح شو؟ گر نبینت بروز شب پر چشم، شب پر به موږ ته شاپرک وایي. څو ورته شاپرک هغه د نور نخاري سرګي نشته نه. چې گر نبینت بروز شب پر چشم، چشمه آفتاب را چگونه. دا شعر لیکا گر نبینت بروز شب پر چشم، چشمه آفتاب را چگونه. یو د پښتو شاعرم وی خاپیرک کنور ته بد وای نو بد کړي، یو ذره پکې وینور ته ضرر نه. نور پکې څه نقصان دی؟ د خپل سترګې نشته نه. صحیح. نو الله تعالی فرمایي چې مسله توحید دومره واضحه ده لکه د روز روشن پشان. لہذا د روز روشن پشان صرف د سړي سترګو نه پرده لري کوي. دا وګور ورته نور جبر په مکوا چې خامخایو منا. صحیح. جبر دیو نه الله فرمایي لا اکراه فی الدین. کنورشن د پاره به جبر نه کې، کنورشن د پاره به څه کې؟ کنوینسینګ کې. څه کې؟ کنوینس کې به کنورشن د پاره به جبر نه کې. لا اکراه فی الدین. بیا آیت نمبر 58 درې واقعات الله تعالی ذکر کړي. دو د ابراهیم، یو د حضرت عزیر. آیت نمبر 261 دا روان ده ته آیت نمبر 3 یا پورې مسله د انفاق ده چې الله د پاره خرچ کوي، ریاکاری مکوئ. الله د پاره خرچ کوي، ریاکاری مکوئ. آلتنا تر آیت نمبر 201 پورې مسله د ربا او د سود. آیت نمبر 202
معاملات او لین دین په شرعي طریقه باندې. دو سوا دواتیا او دو سوا دریاتیا. دو سوا سلورتیا په سلورم کرت باندې مسله توحید په دې صورت کې. دو سوا پنځاتیا ذکر د معتقداتو د عقیدو. او آخرنه آیت بیان د دې چې شریعت یا شریعت باندې عمل د انسان په بس طاقت کې دی. او دعاګانې وکول مسلمان ته چې دا دعاګانې کوي. الف لام میم نوری توری کا مقطعات مانا پریکڑی شوی سمانا پریکڑی شوی زکه دا پروناونس کیږي پریکڑی په یو ځای باندې مونږه علم نه وایو یو بل سره تړلې بلکې وایو الف لام میم. دیو جن ورته مقطعات کنیه څه کوم دغه لفظ لیکلې موږ سوایو علم هغه تړلې دا ویل شي پریکړه. د دې مقطعات اصل معنا الله تعالی معلومه ده. اصل معنی الله تعالی معلومه ده. الله اعلم بمراده بذلك چې خدای دې نه څه مراد ده. البته بعض علماء په کې تعویلات کوي. ابن عباس سے وہی کہ الف ایبریویشن دے دا اللہ، لام دا جبریل او میم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نو دا انڈیکیشن دے دیتا کہ دا قرآن اللہ نازل کرے دے وہ واسطہ دا جبریل محمد رسول اللہ دا. دویم چې الف ایبریویشن ده د الله، لام ایبریویشن ده د لطف مهربانی، او میم ایبریویشن ده د من احسان. من څه ته وایي؟ احسان. نو بیا معنا شو چې الله لطفه ومنه ذالک الکتاب، اللہ تعالی داغه مہربانی اور داغه احسان دا کتاب دے. اللہ تعالی لطفه ومنه داغه مہربانی اور داغه احسان ذالک الکتاب دا کتاب دے. بل الف ایبریویشن دے دا اول، لام ایبریویشن دے دا لازم، او میم دا مومن. نو معنی شو چې اول لازم مومن دا پارا ذالک الکتابو دا کتاب دے. نو مومن لوم بنای ذمہ داری دادا چې په دې کتاب به ایمان ساتي. د مومن لوم بنای ذمہ داری دادا چې د دې کتاب الفاظ بزدکای. د مومن لوم بنای ذمہ داری دادا چې د دې کتاب مفهوم او معنا بزدکای. د مومن لوم بنای ذمہ داری دادا چې په دې کتاب باندې به شخصي ژوندۍ کې عمل کوي. د مومن لوم بنای لازم دادا چې وسه اورسینه دا کتاب به طور قانون نافذ کوي. پنځه څه دي داول کې پنځه حق دي. نمبر اول ایمان پدې، نمبر دویم تلاوت، نمبر دریم په مفهوم ځان پویول، نمبر څلورم شخصي ژوند کې عملي کول، نمبر پنځم به طور قانون نافذول.
دا قرآن 15 حق دي، د مسلمانانو 15 ډیوټي دي. الف لام میم اول لازم مومن لپارا ذالک الکتاب. اس گرامیٹیکلی عربی لغت کی دو اسماء اشارہ راضی، یو د قریب یو د بعید. هذا this، ذالک that. هذا معنی this، ذالک هغه. نو ذالک الکتاب پکار خدا چې الله ویلي هاذا الکتاب چې کدارې پروت نږدې دی لري خو نه دی ته کوم ځای پروت ونه ټین باندې نه ده صحیح. نو یو تعویل خدا دی چې دا اسماء اشاره اسم اشاره د بعید چې ذالک دی د کله په معنا د هاذا راځي، کله په معنا د هاذا راځي. یوا دویمه ده چې اصل کتاب یا ماستر کاپی اخو لوح محفوظ کې ده. کوم ځای اخو لوح محفوظ کې ده. د دې کمپیوټر مرکز کوم ځای دی؟ لوح محفوظ کې اصل کتاب خالته ده. صحیح، دا خو هغه عکس دی یا دا هغه نقل دی. صحیح شو. الله تعالی چې ذکر کوي نو د کوم کتاب کوي؟ ځکه چې هغه وخت چې کله دا قرآن نازلېدو ناغه و خدای په لیکلي شکل کې دلته نو موجود. کوم ځای موجود؟ لوح محفوظ کې. نو ځکه ورته دومره لري اشاره وکړه ذالک الکتاب، هغه کتاب هغه لوح محفوظ کې چې د لارې وفيه هیڅ شک نشته. دا درېمه خبره. درېمه ده چې د مختلفو ژبو د ماحول په حواله باندې مختلف استعمالونه وي. مونږه چې سره مخاطبه کوو خپل پښتو ژبه کې صحیح، چې په مرتبه را سره برابرۍ نو موږ ورته تا څو ورته تا یا ته چې په مرتبه را لوړي بیا وایي تاسو، حالانکه پلورل نه دی یو کس دی خو بیا ورته موږ څه وایو تاسو جمع استعمالو. عرب چې عظمت ته شی ته اشاره کوي نو وینځ دی خو ذکر کوي په بعید باندې د رتبه هغه ډیسټنس ورسره معلومیږي. څو ورسره معلومیږي؟ د رتبه هغه لوړوالی ورسره. نو ذالک معنا دا عظیم الشان کتاب، ذالک الکتاب معنا بیا سي دا عظیم الشان کتاب. دا دریم. څلورم ځوانان مونږ ټول ځوانان یو، یو کوم ډاګان شو مثال امر تاسو پاتې نه دي زه به ترې کسل یو ځوان یې جلیل سره ځوان دی نو ځوانان خو ټول ځوانان دي صحیح، خو یو سړی چې د جوان مرده کارو کی جوان مرده کا نو عرب وای ذالک الفتح صحیح سوئی ذالک الفتح ای کی اشاره مراد نی، ای کی اشاره مراد نی دا هغه سړي جوان مرده ته اشاره ځوان دی ته وای سوئی ځوان دی ته دا ټول ځوانان دي ټول ځوان نه ځوان دی ته وای صحیح. and let me چې دا لږ مور ایکسپلین مولانا واقعا نقل کړی دا و یو بادشاہ په اسور را روانو صحیح، نو یو طالب هم روانو چرته نو دا طالب په لازمي خبره ده سبي ګیرا او دا بادشاہ فطری طور دا طالب مخالف ہو، طالب به بدش نو دا طالب ته او طالبہ اوس دغه په نه بادشاہ ده وی حاجی وی داستا دا ګیره خده که زما د سپی د لکای سپی ورسره ستا ګیره خده که زما د سپی لکای نا طالب ورته وی که ایمان می تیر کړ خو بیا زما ګیره خده صحیح، او که ایمان می تیر نه کړ نو بیا ستا د سپی د لکای ډیره خده ځکه دوزخ نه خو بچی کم از کم دا خو بیا دوزخ کې سوځي صحیح. نو بادشاہ په داسې لاس وې ګیره دا ګیره دا صحیح، اوس نو ډېر خلک ګیري دي خو خبره نشو کولای صحیح، بلکې یاري خورې بیا
ډېرې څه کولې خیلې چې بادشاہ په بد غړي څه په کوي بادشاہ په بدمنی یا نه یو نه بل ډېرو غفا کړي ها په مړی صحیح نو ذالک الکتاب تو دے مانا دا کتاب دے نورم لا کتاب دے بس کتاب کو دنیا کے دے دا یو کتاب دے ذالک الکتاب لکه مونږه ځوان دی ته وای الله تعالی وای کتاب دی ته وای الله تعالی سوای ذالک الکتاب کتاب دی ته وای اصلورا معنا پنځه معنا چې سوره فاتحه کې مونږه دعا وکړه اهدنا الصراط المستقیم خدای مونږ ته نه غلارو کوي صحیح نو زاغي جواب دے ذالک الکتاب دا کتاب دے صراط مستقیم غواړي دا کتاب دے پیغمبر اسلام یو حدیث کې هم ذکر کړی دی وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم دا کتاب الله چې دی دا یو ذکر او ریمایندر دی فل اف حکمت او دا صراط مستقیم دی صحیح شو ذالک الکتاب دغه کتاب دے لا ریب فیہ نشتر شک دے کتاب کے اس اللہ تعالیٰ ہوئے نشتر شک دی کتاب کے حالانکہ طولو مشرکانو پا کی شک کو کنے کو صحیح نو اللہ تعالیٰ دی کتاب کی شک نشتا دا غی ذہن نہ کاغو یو سڑے ہوئے دا حجام دکان تر آگے دا شیشے والا دا حجام نا مررز نہ خرد ایندار آئینہ صاف تا ہاں آئینہ بازی آئینے اگا ان بازی آئینہ دا صاف و شفاف جوڑے چستا شکل بس خیستنی خو آئینہ کی خیستا خیاری اور بازی آئینہ دا سے بیکار ہے چستا با رضا نڑا برسی سمجھے رضا نڑا بڑا برسی اور انزیب عالمگیر پلی لور دا پارا زیب النساء دا پارا شیشہ جوڑا کرو سپیشل آرڈر بانے چائنا دا چائنا آغا زمانے صنعت کی مشغول دے پچین کې جوړ کړي وا آینه چینی ډیره مشهور وا آینه چینی د دې لوخو او د دې اندار او د په وړ باندې چین په خوانه مشهور دي صحیح ناغه ډیره قیمتي آینه ورته جوړ کړي وا زیب النساء نو یو ځل دغه خادمه هغه د پار وروړه خپل زلفه برابرول نو د خادمه د لاس نشیشه ولوي دا ډیره قیمتي وا د قیمتي شیشه او لاړه ماته شو نا خادمهم ډیر عالم فاضله خضوا ناغه آل تنه ورته چاکړه ویری د چوس د زما مالکه به شبانه هم چې تمړنه کی صحیح ناغه د آل تنه ورته आवाज وکړ وی از قضا آئے لئے چینی شکست سیو وی از قضا آئی لئے چینی شکست نا هم د بادشاہ لورو اور لوی شاعر وی خوب شد سامان خودبینی شکست ہے بتاوی اس قضا یہ تفاصیل کوئی کہ نہیں وی کہ اس قضا آئی لئے چینی شکست اے خدان دو بلیم نہ بچ کو لو میرے تقدیر فیصلہ ہوا تو تقدیر فیصلہ ہوا شیشہ ما تشوا چ بلیم نہ بچ نو زیب النساء مغیلہ بلیم ورنکو وی خوب شد سامان خودبینی شکست داولی کلان صلاح انسان احمدہ تو ذوق لڑے گا نا دا شیر میں چاہیے رومانٹک ذوق لگے نا فرید خان چاہیے ذالک الکتاب دغه کتاب لا ریب فی نشتر شک دے کے شک کون کی پتی ډیر دی خو کتاب کې شک خو نشتا صحیح او شاپیرک هغه د نور پرنا کې شک لري نور کې څه شک ته شاپیرک کې شاپیرک کې شک دی یعنی د قسم مسئله ده د قران کې شک ته ابو جال کې ابو جال ټول شک نه ډکو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ادی وجه اللہ تعالی فرمایي چې دغه کتاب دی یذل به کثیرا ويهدي به کثیرا خدای په ډېر خلکو ته هدایت ورکړي ډېر خلک گمراه کی نوې آیت کې بنازل شو د ابوبکر بور سره ایمان مضبوط شو د ابو جهل بور سره کفر مضبوط شو صحیح یعنی نوې آیت کې بنازل شو د ابوبکر با ایمان مضبوط شو د ابو جهل با ور سره کفر مضبوط شو
صحیح. او مثال داسې دی لکه غالبا حافظ وایي چې باران کې در لطافت تبغش خلاف نیست. یاد باران کہ در لطافت تبغش خلاف نیست یو شانو بدی قندار کے ارغنداب باندې هم دغه وبوريږي او په بل ځای باندې هم دغه وبو وی چې باران کې در لطافت تبغش خلاف نیست در باغ لال روید و در شور بوم خس. دغه یو وبدی په ذخیره زمکه وبوريږي باغ و بهار جوړ شي په ګندز مکه وبوريږي اې کې دلدل جوړ شي کویک مایر جوړ شي او زودان پکې راوځي اغزی پکې راوځي. در باغ لال روید نو د باران د وبو نقصان ده که د زمکه نقصان ده؟ د زمکه نقصان نه دغه وبدل د پخیز مکه باندې وره نو بعینهم دا قرآن دے. ابو بکر ووری ایمان مضبوط شي، ابو جهل ووری کفر مضبوط شي. ذالک الکتاب لا ریب فی دغه کتاب دے لا ریب فی نشتر شک پدے گنجائش نشتا. هدى للمتقین ہدایت دے متقیان دے پارا. نو تقوا او ہدایت دوار یو شی دے. ہدایت تقوا دا او تقوا ہدایت دے. ہدایت تقوا دا او تقوا ہدایت دے. نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی دا ہدایت دے دا متقیان دا پارا بالفاظ دیگر معنی اشوا ہدایت دے دا ہدایت یافتگان دا پارا. متقی ہدایت یافتہ ہوئی نو دا قرآن ہدایت دے چارا پارا دا ہدایت یافتگان دا پارا. نو دا خدا دیتا ہوئی تحصیل دا حاصر لکه یو شی چې آرډی تاسو رہی نو دا هیڅ ضرورت نشته. خدل نو ہدایت شتا نو ہدایت دے ہدایت یافتگان دا پارا او ہدایت تر ہدایت یافتگان دا پارا دغه توڑی کا چې د قرآن ہدایت درې نوعی دی. نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 3 آتیا. شهر رمضان الذي میاشت د رمضان غدا انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی چې قرآن هدى للناس ادامه کو چې نازل شوی دی چې قرآن ورپسې هدى للناس هدایت د انسانانو لپاره. هدایت د چا لپاره؟ انسانانو لپاره. دا ولیکه چې هدایت د انسانانو لپاره. سورہ یونس آیت نمبر 55 ومکتا یا ایها الناس او خلقو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم تاکہ سرتا تراغل دے کامل نصیحت آواز جانب درفستا سنا وشفاء ہیلنگ دے شفا دا لما فی الصدور دا غامراد دا پارا چسینوں کی دی. دا شرک دا پارا دا علاج دے، دا حسد دا پارا علاج دے، دا کینے دا پارا علاج دے، دا بدعقیدگی دا پارا علاج دے. وہدن ہدایت دے ورحمت رحمت دے للمؤمنین مومنان دا پارا. ناغی آیت کی ہوئے چی ہدایت دے انسانان دا پارا اس انسانان کافرانوں کی دیش انسانان کو ٹول دی مسلمانان اور غیر مسلم ٹول سری انسانان اللہ تعالیٰ ہوئے ہدایت دے انسانان دا پارا دلتے ہوئے ہدایت دے مومنان دا پارا. او ننین سبق کے ہوئے ہدایت دے متقیان دا پارا. نو متقی دا مومن جوڑا مرتبہ متقی سوکتے مومنان کو من ٹولیو الحمدللہ متقیان ٹولیو کرنا دا پتہ لے گی صحیح. متقی دا مومنانو لوڑا مرتبہ نو اس پتہ ہو لگے دا
چې قرآن هدایت د انسانانو لپاره یو، قرآن هدایت د مؤمنانو لپاره دوا، او قرآن هدایت د متقینانو لپاره. نو که انسان دا هدایت خپل کو نو مؤمن بشي، که انسان دا هدایت خپل کو نو مؤمن بشي، که مؤمن دا هدایت خپل کو نو متقی بشي، او که متقی دا هدایت خپل کو نو لوړې مرتبه ته ورسي. ځکه بیا د متقیانو خو سټیجز دي. نو دې معنا دا ده چې قرآن سره تعلق او کنیکشن دا یو کانسټنټ او پرسیسټنټ عمل دی، دې کې سٹاپ نشته، دې کې سٹاپ نشته. دا تقوا به انکریز کې، دا تقوا به څه کې انریچ کې به او انکریز کې به. یو دا دویمه ده چې د تقوا یا د هدایت درې مرتبې دي. تقوا او هدایت چې دواړه یو شی واله، نو د دې درې مرتبې دي. یو تقوا د عوامو، تقوا د چا؟ تقوا د عوامو. تقوا د عوامو دا چې شرک او کفر پریږدي او ایمان لري. د عام خلکو تقوا سره چې شرک او کفر پریږدي او ایمان لري. دویمه تقوا د خواصو، چې د ګناهونو نه ځان بچ کی او شرعي واجبات سرته ورسي. دا تقوا لري د خواصو. او دریمه تقوا د اخص الخواص، ایکسترا سپیشل پیپل. څوک؟ ایکسترا سپیشل پیپل، اخص الخواص. نو دا اخص الخواص تقوا دارا چې هغه خلاف مروت او مباح کارونه نه کوي، چې ادروایز هغه جایز دي، خو هغه زموږ شان سره مناسب نه دي. دولت د مروت نه خلاف کار نه کوي. او سړی که فوټپات باندې ولاړی، فوټپات روډ سایډ باندې صحیح عام سړی اول ته خوراک کوي، نو خو جایز کار ده، زور حرام کو نه دی کده صحیح. خو زور باندې خوراک کو نو چې سوره ما کو ته دا وګوره، دا قاضي صاحب دا وګوره کار پته ولګي. یعنی څه کارونه چې لپاره وی جایز او چې یو خاص سړي لپاره مناسب نه وي. اوس ټول خلک دي چرته سو ورته دا چې کوم فلمونه جوړوي هالیوډ کې خاص ځای ته یونیورسل سټوډیو څه شي زما ډېر اراده کی خدای سره رحمت وبودي په نظام کې غزا وګوره نتلل پکار دی او ډېر خدای دی. یعنی التنا ته وایي ساينټیفیک طریقې ته چې تاسو وګورئ چې د څنګه دا څنګه جوړوي دا یو علم دی. نو تل غواړي څنګه څه کول تاسو واده خو نه کوئ کړئ سره تاسو تنظیم وکړه ستام تر چې څو پر ژوندې جنازه نه کیږي دا نه لیدل. او دا مسله ده ضرور امامانو مذهب کې چې کدا یونیورسال سټوډیو نه کتره نو څو پر ژوندې جنازه نه کیږي دا مسله ده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا الحمد بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه وجعلنا وسمعنا تلاوته ولا عن الليل ولا عن النهار، فالله خير حافظا.